खबर शामिल करते हैं सूबे बलूचिस्तान से। ज़िले किला अब्दुल्ला के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर पाया खान काकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जब्बार का बेटा जलील कली वल मसे ज़ई, दूसरा तूत अड्डा मोहम्मद ईसा मसे ज़ई फ़तह खान वल्द मोहम्मद ताहिर को अगवा किया। किलिस्तान क्रॉस से अगवा किया। असले के ज़ोर से एक अदद गाड़ी साथ अगवा किया। फ़तह खान के वालिद मोहम्मद ताहिर का बयान सुने। اول خو زه د میډیا والا شکریه ادا کوم چې د یو مظلوم آواز و یو ځای ته ورسي د ظالم خلاف. زما زوی فتح خان چې د شپږو تاریخو څخه اغوا سوی دی، پر 7 تاریخه ما د دوی اطلاع پیدا کړې ده. په دې پسې مې ثبوتونه پیدا کړي دي چې یو د وله کلي د حاجي جبار مرحوم زوی دی، چې حاجي جبار اکا یو ډېر سپین ږیری ښه معزز انسان و، او یو چې دی ماجسا او د ګینګ دا د ګینګ سربراه دی. نو بیا ما د دې خلکو د ورونو سره رابطه کړې ده. هغه ډېر ښه انسانان دي، ډېر ښه خلک دي. هغه ته ما ویلي دي چې ستا ورور دا کار کړی دی. د هغو ثبوتونه د ما سره ستا ویډیوګانې سته، ټیپ ریکارډینګ دي. زه و کمیشنر و سکرټري وزیر اعلی ته هم پېښوی سم. زه په خپله بې حیثیت یې د کمیټۍ یو ممبر په حیثیت باندې چې زه خپله د غلو د اغواکارو خلاف موږ کمیټۍ جوړه کړې ده. په دې کې مې تقریبا 3-4 غلۍ پیپایار هم پسې کړی دی. نو پر 7 تاریخه باندې ما په دې پسې چې کوم ثبوتونه وروړي دي، هغه کې زه ایسي صاحب له ورغلی یم. ما دا درخواست ورښکاره کړی دی د ده څه سرکاري اهلکاران چې دي په دا شي کې د دوی سره ملوثه دي، پر وخت ښکاره کولو به زه دا هم ښکاره کړم. او چې کوم د ما سره ډیمانډ کړی دی، هغه ثبوت هم زه لرم چې د ما ته د 50 لکه روپۍ راکړي، بیا زه ستا زوی بری کوم. دا ثبوت هم زه پر وخت باندې بیا انشاءالله عدالت ته پېښوم. د دې سړي سره نه زما یو لین دین شته، نه زما رشته شته، نه کاروبار شته. دا اغواکاره یو ګینګ دی. څوک پر دې هچي سرکاري هم داسې څه کالي بیړۍ شته چې د دوی سره ملوثه دي په دې کې. خو زه به دا کالي بیړۍ به زه دې دنیا ته ښکاره کوم چې دا غلا وي او غوا وي، منشیاتو کاروبار دا چې دی دا د وخته څخه دوی د 93 څخه د دوی ریکارډ وګوره، د محمد عیساو دا چې د دوی د 93 څخه دوی دا دندې دا غلا وي او دا کیسې کوي. ما سره ویډیو کال شته چې جلیل و ما ته د حاجي جبار مرحوم زوی چې و ما ته د ما سره ویډیو کال شته چې ستا زوی هم زه وژنم چې 50 لکه روپۍ نه کېره تا هم وژنم. زه د دې زویو مرګ ته هم پر خپل حق تیار یم و خپل مرګ ته هم تیار یم. زه په زبردستي په غونډرګردي و چاته 10 روپۍ هم نه ورکوم. دا دیګه د دنیا واوري. زما د دا سړي سره یو لیندین نشته. که د ده د ما سره لیندین شته، دی دې راسي په عدالت کې د خپل پور ثابته کړي. او دغه ګینګ زه و دې دنیا ته ښکاره کوم. زه بې حیثیت د کمیټۍ یو ممبر هم یم چې زه سرکاري ملازم یم. زه غیر قانوني قدم نه اخلم. زما د قانون صدا خواست دی د سی د ډي سي چې په دا پسې د فوراً کاروایي وشي. که نه بیا به زه و قبایلي روایاتو ته مجبوره شم. خو بهرحال زه سرکاري ملازم یم، ریټایر. زه د قانون په هر شي پوهېږم. زه خپله قانوني لار اختیاروم. زما د سرکار صدا خواست دی چې فوراً د دې خلاف کاروایي وکړي. زما زوی په تشدد کې دی. زما پر زوی باندې ریمانډونه اخیستل کېږي. هره ورځ ما له ټلیفونونه راکوي. خو کېږه څه مړ کې هم زما پروا په دې باندې نشته، پر خپل حق باندې. او که ما مړ کې هم به زما قاتلان د هغه وي، که زما زوی مړ کې هم زما قاتلان د هغه دي. خو د دې ګینګ اصلیت به زه و دې دنیا ته ښکاره کوم چې دا ګینګ په دې علاقه کې د یوه سړي سره نه، د 2 سره نه، څوک د عزت د وجې، څوک د وام د وجې. زه د دې شي څخه نه بیریږم. زه پر خپله خبره ډاډه ولاړ یم. زما سره دا تمام ثبوتونه، ریکارډینګونه د حاجي جبار اکا د نورو زامنو سره چې
د هغه سره زما د دنیا هېڅ قسمه دغه نشته. هغو ما ته ډېره ښه دغه راکړې ده چې موږ د کوره پسې اخیستی دي. زما د هېچا سره دغه نشته. حادثه در توت مسیزی د ده زامن دا چې دی دا د ګینګ مشر دی. دی د 50 لکو اپر ما ته کړی دی. ما ورته وویل چې 100 روپۍ هم نه در کوم، 100 روپۍ هم په راکړه. بیا ستا سره که څه شواهد ستا ته یې راوړه په عدالت کې پیش کړه، په قانوني طور عدالت به ما ته خپله سزا راکړي. وسلام.